ملګرو سلامونه، علب خان شیرپو یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی او نن د سره یو ډېره مهمه ایشو باندې خبرې اترې کومه چې څنګه د الیکشن اعلان وشو نو چارسدي د خلکو نه د نګران حکومت بلکې د جمعیت علما اسلام چې په دې صوبه کې حکومت دی، ګورنر هم دی، وزیر اعلی هم دی، نو د روزګار د اخیستو یوه خڅه شروع شوه. په هغې په لومړني فرصت کې ټیلران بیل نشته نه، په جوماتونو کې اوبه نشته، په کورونو کې اوبه نشته، ګیس نشته، خلک ماشومان سهار سکولونو ته په نخره ځي. خیران یم چې لکه د دې حکمرانانو مقصد او مرام څه دي. ګرانو کتونکو، دا زه د یو ټیلرانو په مارکیټ کې یم او دلته کې دا ټیلران لګیا دي، کار کوي، بچو له به د یو ټیم رزق ګټي. دا دغه به چېرې یو جوړه به جوړه کړو، خو زه وایم خو دې حکمرانانو کې چېرته ترس راغی، چېرته رحم پکې راغی، چېرته د قوم فکر ورته راغی، کوڅو له بیا راځي، ټپ ټپ په کوي، د خپلو مفاداتو لپاره خو احتجاجونه کوي، د خپلو ګرفتارو دپاره احتجاجونه کوي، د بل د ګرفتارو دپاره احتجاجونه کوي، خو د قام دپاره دې سیاستدانانو احتجاج نه کړو. دا دومره مفاد پرست سیاستدانان دي چې نن تکه توره تیاره ده، مازدیګر 4 بجې بل ځي، سهار چې کوم دی نو 4 بجې یوې ګنټې له راشي، بیا به بل 4 بجو ته موږ انتظار کوو. په عمرزو کې، په تنګي کې، په زیم کې، په شیرپو کې، په چارسده کې دا بدخال دی. د یو ټیلر فریاد درته ورومه چې دې څه وایي. وروره نوم دې څه دی؟ زما نوم خو نجیب دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. علب خان صاحب ستاسو ډېره مننه چې زمونږ خواله راغلې او زمونږ د اواز مو اوچت کړه. زه لکه سهار وختي مونږ راشو دلته دکان کولاو کو، لکه زمونږ دا سوچي چې مونږ به ځان له 20 روپۍ وګټو، کرۍ له بس پیدا کو پېښ وي. خو لکه دغه سلینډر هلک لاړ شي، سلینډر کې ګیس را واچوي، په هغه هم زمونږ ټول تاوان دی لکه که نه، خو هغه ګاک ته هغه جوړه 2 برابرو، خو زمونږ هغه لیانډ پرې نه چلېږي. نو زمونږ دې سوچ کې چې مونږ به څه کوو. بل درته ښیم، هغه بل لږ راواله زما ته لږ بل لږ په منډه راواله، هلته بره پروت دی. دا 10,000 روپۍ بل ما پسې راغلی، بل ورځ ما په داسې حالاتو کې داخل کړو چې لکه ما سره څه نه، خو د 6,000 روپۍ ما دغه تصویران وال نه راغشتي دي، پوه شوې. خو دا بل ما داخل کړو، ما چې ما د بجلي صحیح. اوس زما سهار زه دکان کولاو کوم، زه په دې سوچ کې یم چې زه به څه کوم. بجلي نشته، همدغه مشینان دار ستوي نه، دا سلینډر یې دار څه نه، چې بس دې ته جوړ شي چې دا دکان بس ختم کړو، ځو چېرته پورته راډول ډبل یوسو. نو ځکه چې هلته څه کار ما راوړو صحیح ده که نه، بس زه خو دا 3 ورځې دغه سوچ کې پروت یم. ګرانو کتونکو، دا ماشین هم خالي پروت دی، دا بل ماشین هم داسې کاریګران کار کوي چې څنګه سلینډر دا ایسري په سلینډر ایښودلی. په دې جدید دور کې، په دې 21مه صدۍ کې په دې باندې به ایسري چې کوم دی نو ګرمۍ او بیا به چې کوم دی نو هلته کې ایسري کوي، کاریګر نه راځي، خور به کاریګر راشي اسلام آباد ته لاړل. ښه ګرانو کتونکو، دا وګورئ دا دکانونه ټیلرانو بند، دا د ټیلرانو بند، دا دې چې څنګه خبره کوي نو دې به هم بند دی. یو بل ټیلر هم درته ښیم چې دا صوبه کې کولاو دي، خو دا بند دي. ګورئ ښه، دا د ټیلرانو دکانونه دا بند شو. دا چې کوم دی نو دا یو بل ټیلر دی، نه ته وایې خو خزان پرې راغلی دی، څه شته راشته نه، او دا هم بند شي. بل ورله وګوره کپړې پرتې دي، خلک راځي، ګاک شته دی، خو ګاک له به دغه په څه کې ورور مې نوم دې څه دی؟ دم ځان ته ګیس لګولې په دې جدید دور کې ایسري کوي. نورعلي تا سره نور څو کسان کار کوي؟ موږ سره 2 کسان دي، یو استاد دی یو کاریګر. ښه، اوس د دې بجلۍ په وجه باندې ته څونه تکلیف دی؟ تکلیف خو ډېر دی، ډېر دی. ګاک چې راځي جګړه سره کوي چې زما جوړه نه شوه، نو خامخا به جګړه کوي چې جوړه یې نه جوړه، ټیم یې درته ښودلی او ټیم نه تیار یې نه شي که نه، خامخا بیا جنګ کوي، خامخا به بیا جنګ کوي. ښه، دې حکمرانانو ته زه دا ښیم، دا وګورئ دا بختیار سنټر دی، دا هغه مارکیټ دی، دا بند دی، د دې کرایانې چې کوم دی نو دا اوړي، مالک به چې کوم دی نو کرۍ خو غواړي. نو دا وګوره ښه، دا د ټیلرانو دکانونه دي، دا بند دي، دا د ټیلرانو یو مارکیټ دی. دا تاسو ته ښیم چې دلته کې دا خال دی، دا د دې حکمرانانو په مخ څپېړه ده. دا یو بل ټیلر دی، دی راځي او به دلته کې چې کوم دی نو د کوره ځان سره ترماس کې چیر وړي او سکي او واپس ځي. څنګه وروره ښې خیر دی یار. وګورئ په دې دور کې چې کوم دی نو د سلینډرو نه موږ کار اخلو، په سلینډرو باندې، او دا متکې ځان ته دغه کړې ده، نو بس بېغمه ورته ودوي کور ته چې لاړ شي، بابا څه دې راوړل، او ورته وایي چې بچي ټوله ورځ خو بجلي نه وه، ما خو یوه جوړه مو نه ګنډله، په دې ګرانه کې لکه دا څه ژوند دی، څه به وایې په دې موقع؟ سرجي بس ټوله ورځ بجلي نه وي نو موږ خو راشو دلته کېنو، والله په ناسته باندې ستړي شو، هسې ناسته باندې سړی ستړي شي. دغه متکې هم ځان دی ایښودی، اوس هم ځان ته سلینډر کې ګیس دا دی واچو، نو 15 منټه بجلي نه. سهار داسې موږ راغلي یو، په خدای مې د قسم چې په دې دوکان کې تنګ شي،
چې خدای قسم مې ته وخوړه کرایان یې راوړي وروره څوک تپوس نه کوي چې لکه دا څه حال دی نو یو کومه مزدوري کوو موږ له خو بله چل نه راځي چې موږ بل څه کار وکړو د دې نه علاوه نور ګاګ ښه راځي ګاګ راځي پرون ګاګ راغلی وروره کپړې اغوستې بجلي نه وه کپړې مې ته اغوستې وې وروره کپړې اغوستې وروره بس هغه خبرې وکړې چې ما ته چې نه شو دې کولی نه و دې اغوستې نو ما سرجي بجلي نشته نو څه وسره نو دې کې موږ څوک ټوله ورځ کې 15 منټه بجلي نه او چې په کوم ټیم کې راشي هغه ټیم خو د لاست ټیم د خوب ټیم دا کې اوس کار نه کوي کله کله دې ذهن داسې څه سوچ کوي چې یاره دا به زه به کوم څه بچو سرجي نو والله بس په دغه ته جوړ کړو چې بس په بار دوزو دوبۍ ته لاړ سعودي ته لاړ شو هلته هم حالات خراب دي دلته کې خدا غال دي سرجي ها ګرانو کتونکو څنګه چې غرور وي چې ډېر اسلام آباد ته لاړل دا ملک ته خلک ته تختی او بهر ملک ته تختی دا ګوره جی دا ګوره دا بل ټیلر دی مدین چرته چې کم نه په غم خاده پسې وګرځي څه به کوي دې ته وګوره دا وګوره ها دا بل ټیلر دی راشي کنه دی خواته بس موبایل چارج کوي موبایل الوي دی په دې ټیلر کې خور ځان له موبایل والی دا ال دی استاد د څه شو استاد په ملاړو بجلی نشته بس اسې ناست دی بس کار ما خو نشته کار شته خو بجلی نشته دی بجلی نشته چې بجلی بیا کار وي بیا کار وي صحیح خا ګانو کتونکو دغه یو پی ایس وګوره بیټري هر څه بند پراته دي د پکې سلنډر هم وسنه کېږي د پکې ځان له سلنډر دم ډک کړو ښه دا وګوره دا ټیلرې دکانو دا هم خالی شو دا وګوره دا حکمرانانو وره د دې 400 انتظامی ولا دی وابړې ولا دا وره وی خلک بیل نه ورکې دا کمرشل ځای دی دلته کې بیل بالکل جمع کیږي نو موږ لکه انصاف چا نه غواړو زه دلته کې یو بیل جمع کوم ماله به ته بجلي راکې چې څوک کونډی چې راګیر کا ځوړند دی کا د دې خلکو څه قصور دی چې دوی د روزګار هلته وګوره دا ګورئ دا کپړې پرتې دي دا خال دی دا وګوره دا یو بل رور لرالو السلام علیکم رور مې څنګه یې خیر دی څه پوزیشن دی یاره څه وایه دې موقع باندې خیر دی لږ راځه بار شه نو زه به سره خبرې مو کوم سلنډر خو تا مو ډک سلنډر هم جي ډک کو بس را ډکو او بس په سلنډر یې ورکو په دغه باندې کار کوو بجلي خو نشته نو ګنډې څنګه نو ګنډل خو بس چې ته بیټري چارج کو یو دی بل دی شیشې نه چارج کو د هغې په وجه بیا شاګړ ماګړ راځي په لاس کې باندې سټک ټوک کې هغه د کور لین دین خو به چلې په دې باندې که نه دې نه بغیر خو نه کېږي زمونږ خو نور داسې څه دغه نشته دی چې غټې غټې څه روزګارونه نور څه کار هم نور څه یاد دې وخت کې د خپل کاروبار پوزیشن څه وي د کاروبار پوزیشن خو ډېر خراب دی دې وخت کې ځکه چې بجلی نشته دی کېږي نه راځي شکر دی څه ناڅه خو ټک ټوک راځي خو کېږي نه نو په څه باندې کار راځي خو لکه کېږي نه بجلی نشته دی چې راشي څه ورته وایي ټوله ورځ کې چې کم دی 1 غنټې له بجلی راځي او هغې کې بس هغه د اوبو کار هم نه کېږي د کلو مړه بس زه به تا ته څه ووایم خو بس سلنډر راډکو په هغې باندې چې ته جوړه 2 دروازې وګنډو بس چې ته بچو له بیا ماښام څه اوړی وي یا چې ته دغه کیلو 2 کیلو دغه څیزونه یو څو باقي خو هېڅ هم نشته دی رور مې دی دې حکومت ته مهرباني دې وکړي چې دا بجلي دی راته ټیک کړي چې دا غریب سړی چې کم دی نو په مړه خېټه خو روټۍ کور ته مالک خو به قریب غواړي خامخې غواړي د مالک تقریبا 3-4 میاشتې کرۍ ما باندې شاټ ته او د مالک او بجلی خو نشته دی خو چې راشي بالله خو لازمي کوو ځکه چې لکه بیا میټر وړي او بیا مسلې راته جوړوي دا مالک خو د خدای پاک ښه وکړي بس هغه سره چې راشي نو ته ویو چې نشته دی یاره روزګار خراب دي نو که 1000 هم پکې ورکړلې او که 1500 هم پکې ورکړلې بس په دې لب جب روان یو بس دغه غریبي د رور مې دی بس ډېر ظلم روان دی ګرانو کتونکو تاسو دا مارکیټ وینئ نو دا چې د چا مارکیټ دی نو هغه اکثر د ټول دکانداران د کرایه نه قرضداري دي ښه یا 1500 یا 1000 دا ورکوي په جوماتونو کې اوبه نشته په کورونو کې اوبه نشته بیا د حکمرانانو ته ویم بیا د انتظامیې ته ویم بیا د وابډې ته ویم چې د الله د قهر نه ویرېږئ د خدای تعالی بندګانو د الله د قهر نه ویرېږئ پیسې هم درکوو مینتونه هم کوو پیسې هم درکوو یوټیلیټي سټور کې هم په قطارونو ولاړ یو په دوکانونو کې هم پسې په قطارونو ولاړ یو نو په دې ملک کې سره زر او سپین زر دي سره زر او سپین زر د حکمرانانو لوټ کړل او بیا چې کوم دی موقع ورله ورکوي دلته د انصاف تقاضې نه پوره کېږي دلته سزا او جزا نشته چې دلته سزا او جزا وي او دا خلک راګیر شوي وي نو د دوی د دې خېټو نه چې دا د دې خلکو دا حقونه رایستې وي دا د دې خلکو دا حقونه چې د حکمرانانو خوړلي دا ټول دوکانداران اسې ناست دي او د چا کار روان وي نو هغه هم چې کوم دی د بجلۍ او د ګیس په وجه باندې هغه بند پروت دی ګرانو کتونکو دا مې سره د یو مارکیټ ذکر کوو چې ډېر دوکانونه پکې بند شو
ډېرو خلکو پکې روزګار پرېښودو، ډېر خلک پکې بهر ته وتښتېدل او ډېر خلک چې کوم دي دا ډېر غټ مارکیټ دی، تکه توره تیاره ده پکې، تکه توره تیاره ده چې پکې ګرځې نو ته یېرېږې او پکې نو ځان ته چې چا شیشې لګولې دي نو هغوی پکې ښه دي، یعنې داسې کپړه پکې پرته ده، دا یخنۍ دا د بسترو ته پکې وګوره، داسې چې کوم دی نو داسې بسترې ته د په صدر کې نه میلاویږي او په کوم ریټ چې دلته میلاویږي په نیلام ریټ باندې دا دکانداران یې درکوي. هغه د هولسیل دکان دی پکې، هغه پکې ځان له خپل سیسټم ورکړي. دلته کې راشي داسې کاریګر دی چې دا کاریګر د بړستنې پردې دا په کومه طریقه باندې جوړوي، خو د بجلۍ د وجې چې کوم دی دوی نظام درخم برخم دی. نو د الله د قهر نه ویرېږئ، نور برته زه څه ویمه، د خلکو نه خلاصه وتلې ده او دا خلک په دې انقلاب مه مجبوروئ چې غواړي بیا دا حکمرانان په دې حجرو کې په ناسته باندې تنګي او په دې ځمکه کې هم دل کي. د دې 400 حکمرانان هم د دې قصوروار دي چې دا چپ دي، دا چپ دي. یوه میاشت شوه په شواروس کې 1 غنټه بجلي راکوي، بله نه ښه پوره اخلي، لاسس پوره کوو، خزانه تشه ده، خلکو پسې خو بیلونه راځي چېرته بند نه شو. ډېره د افسوس خبره ده ګرانو کتونکو، نن 4مه ورځ زه په دې خبرې کوم مجال شته، خو نه وابډې والا کې، نه د ضلعي انتظامیه کې، او نه د 400 په دې حکمرانانو کې، په دې سیاستمدارانو کې چې بل الله بیا الیکشن اعلان کوي او بیا به دا کېږي قوم ځان وپېژنئ. په نارو مه دوکه کېږئ، په درغلو مه دوکه کېږئ، په تقریرونو مه دوکه کېږئ. عملي کار ته وګورئ چې څوک هم عملي کار کوي د هغوی ملګرتیا وکړئ. مننه.